من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. تیر جمعہ د میاشتې په مناسبت میں درتا د ابراهیم علیہ السلام څخه بعضې خبرې کړې وې چې په زندګۍ کې په انبیاو باندې ډېر امتحانونه راځي او بیا خصوصا په حضرت ابراهیم علیہ السلام یو څو غټ غټ آزمایشونه امتحانات راغلي دي. پاغی کې د بعضو امتحاناتو تعلق د ذی الحجې سره دی، کم ته چې د لوی اختر میاشت وی را روانه میاشت. نو ما ویلو چې ابراهیم علیہ السلام سره د خپلو دواړو بیبیانو شام ته ورسېد. دې پورې مې خبره کړې وه. یو دې یو ورسره بخپله مشره بیبي ده چې د تره لورې هم ده، حضرت ساره رضی الله تعالی عنها، او یو په لاره کې د مصر بادشاه چې ورته کومه بخشش وکړو، څوک وی لور وه د بادشاه او څوک وی وینځی وه بیبي هاجره، یو دا وه. اوسېدل په شام کې کوم ځای نن سبا چې بیت المقدس ورته وی، پخوا دا علاقه ټوله په شام مشهوره وه. الله پاک د شپږو اتیاو کالو په عمر کې حضرت ابراهیم علیہ السلام او د کشرې بیبي له بچی ورکړ. عمر کې بعض علما سے اختلاف کوي، خو شپږ اتیا عمر عموماً اکثر علما ذکر کوي. اسماعیل نومی ولکی خود، بعض علماء وی چې دا د عبرانی او د عربی نه مرکب لفظ دی چې الله ته به سوال کو نو اسماعیل په عبرانی کې الله ته وی اسمع، زما دا خبر قبول کا، دا زویرا لراک الله. رب هب لی من الصالحین، الله ما ته یو صالح بچی وبخا. نو چې دا به وی نو اسمع مانا دا ما دا خبر واوره، یعنی دا خبر دا ما ومنه الله قبول کا. ایل الله ته وی په عبرانی کې بچی الله ورکنو می ورته مغه اسماعیل کې خود. ما ویلو چې عموما د دوو بنو مینس کې جګړې راځي، جګړې شروع شوې او بیا د دې بچی مو د مشرې بیبي بچیم نو هغه حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې شرط لګو چې زو دا یو ځای نوسو. ابراهیم علیہ السلام ډیر انتہائی صابر. قرآن کې الله په خپل صفت کې ان ابراهیم لأواه حلیم، الله تبا هر وخت آه کول، زاری به کول، فریاد به کول، ډیر انتہائی صابر دی. عقل من معنیم دا او صابر معنیم دا، او خیارم او صابرم. اوس په دعاو کې حیران دی چې خدای سوکم مشره بیبیم نشم لرکول ځاننا، قربانی کړی دا. ما چې څنګه وطن پرې خود، دیم را سره وطن پرې خود، مور پلار دیم قربان کړل، وطن قربان کو. دا دومره لوی مزل د عراق نه شام پورې دا دی برداشت که ما سره دام نشم پرې خود. او کشر بیبی د عمر کم دی، بادشاہ را بخلی دو بچی دی ور سره، اوس خدایم نشم قربانولی دا بسکم. نو الله سره مشوره وکړه، الله حکم ورکړه، دا دویم امتحان شروع شو.
یو هغه امتحانو چې اور کې وغورځولی شو، بل هغه امتحانو چې د مصر بادشاہ په بیبي حمله وکړه. دا دریم امتحان دی، دا سخت امتحان دی. الله ورته حکم وکړه زه دا بچی دیم والا دا کشر بیبیم زه درته یو ځای ښیم دا لرې که یو بل نه، دومره یې لرې که چې د یو بل عوام پې نه لګي. ځان سره یو بتکي کې اوبه واغشتې، یو تیلی کې خوراک ستوان کجوري واغشتل، هر څه خوراک شو. او دا کشر بیبي او دا ماشوم بچی په اوښ باندې سواره کړل او روان شو. دا الله ہدایات تی، پیغمبر تا اللہ ہدایت کئی. یا علماء سو کوئی چی جبریل علیہ السلام بو تلاری گودر خودلے، خیر پیغمبر تا وحی کیگی دا سب لر خبر ندا. را روان دی دا شام نا موجوده چے کم دے بیت اللہ دے مکہ مکرمہ دے ترو رسیدل. دا شاڑ و دشت علاقوا اسم پینو. بخاری شریف کے راضی ہے نہ سوک جواب کون کے نہ آواز کون کے ایس سوکم نو. آبادی پا میلونو پا سلگونو میل آبادی نشتا، پا سلگونو میلا نہ انسان شتا. او بنشتا چی اوزے کی او بنی التب اسی گی سوک سنگا نو بشتا نہ سڑک شتا لنلار شتا، اسم نشتا. سخ حالت تھے. دا چے کم دے موجودہ بیت اللہ ردی سرخوا کی او اون و شاڑا اگا اونا چے پدے دشت و شاڑو زمکو کے زرغونی گی دغس یو اونوا دا اللہ پا حکم باندے اگا خپل بی بی اگا بچے دا اگا اون لاندے کینول. بلکہ بعض علماوی چی اوخ بلخوانتم دا قضیل راغی دوی دا اوخ شللا و اگا اقا زی کے کین استنتلا اللہ دا طرف نوحیو شو چی دا غد زیدے او دا بچے دیم دلتا پریدا او دا بی بی دیم دلتا پریدا او دا خوراک ورطا کیدا تزخ پل شام تا. دا ٹک دا چیف دا پیغمبر پا اللہ پورا بروسہ و اعتماد و یقینی او دا ابراہیم علیہ السلام اعتماد یقین خود دیر مضبوط ہو. اللہ قرآن کی فرمائی لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا به عالمین. ما شموالی کے دل ما ہدایت ورکڑو. دا ہدایت لوی مرکز دا انسان زلہ دے، زلتا چے کم ہدایت ورکڑی شیغی تا یقین و ایمان ہوئی. ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط تے پا اللہ خو فطری تقاضا رچے انسان باندے غیبت او یرخام خارازی او خفگانم رازی. بچیم کے خود بتکیم کے خود تیرا روان شو. بی بی خو پوئی شوا چے دا خود مونگ یواز پری خود اوخ مہاری ونی وہ را روان دے. اس سے کم دے مروا دا باب المروا پدے سائیڈ باندے روتا دا چے کم دا مدینی چے مکی مکرمی مقبرہ دا جنت المعلا وتوی حجونم ورتوی پدے طرف را روان بی بی ور پسے را روان شوا آواز ورکی ایسالی منگ دی چاہتا پریخو او تا چر تزید منگنا او دی معشوم سر بسکو ما دی بچی سر سوکم دا لکن دی خوراک خلاص سی تا چر تزی رازی بیا نرازی منگ یوازی پر دی سکے. جواب نور کئی نیغ روان جواب نور کئی ولی ابراہیم علیہ السلام رحم دل وڑیر زیاد چه کزم محکوم خمالم جالا رازی دا خزاسم دل مندنو بیا با نورم دل منشی نو غگ نکی روان دے چه سڑی باندے غمی و دزل غمی دا غد خلینا خبرم نخیجی روان دے. دا بی بی والا بیا بخاری شریف کے حدیث دے امام بخاری سوزائے دا حدیث روڑے دے بیا آواز ورکی منگ دی چاہتا پرے خود آخر زبا دی معشوم بچی سر بسکم تازه آواز پدے دشت و بیابان کے پرے خودم. بخاری شریف کے راضی دا سی دشت و بیابان چی مرغے نشتا نو انسان خو سکے مرغے نشتا ولی مرغان دا اوبول راضی دا علاقے کی اوبا نشتا چی اوبا نشتا نو مرغان دا غلطا سکے حیوانات سکے سب نشتا پا ملونو نو یواز لوگا دا تند دا یر دا حیوانات را نشی زمری یا نور سے درندگان را پس را نشی دا بزد سکو مام دی غگ نکی بیا روان دی اغی بیا ورمن ڈکلی
موجوده چې کوم باب المروه دی نه لږ غوندې چې واوړېدل دغه د مخکې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها کور اوس هغه کور نشته، ختم شوی دی. تاریخ لیکي دقه ځای پورې ورپسې دی منډه وواله، اخره کې لمن نه کلک راونیوه. د شا د لمن نه ای سړیه تا ته ویم که نه زما خبره نه اورې، ته مونږ چا ته پرېږدې؟ او دا ته څه کوې مونږ سره؟ دا بچي سره څه وکم؟ او ما سره څه کوې؟ عمر هم کم دی او ماشوم دی، دی سره به زه څه کوم؟ ته نه ګورې دی ته د علاقه کې څوک دی؟ رشته دار نشته، پردی خپل نشته، څه کوې؟ غږ نه کوي. اخره کې بیبي هوښیاره وایي الله امرکه، هغې ته خو پته وه چې د خدای پیغمبر دی او دی چې څه کار کوي د الله په حکم یې کوي. آیا الله درته حکم کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام دا سر داسې وړقه اور خبرې نشي کولی، دړمن دی دړمن، خبرې نشي کولی، سر یې وړقه. و چې سر یې وړقه نو لمن یې ورته پرېښوده. د بیبي ایمان ته هم ګوره، وایي ښه چې الله ویلي دي الله لا یضیعنا، مونږ به نه ضایع کوي، چرې به مونږ الله ضایع نه کړي. ژوند یې د پیغمبر سره تیر شوی دی، پیغمبر سره ژوند تیر شو نو ایمان به هم هغسې وي چې کوم پیغمبر والا ایمان دی. هغسې خو بیا هم نشي کېدی، ورنږدې به یي. صحبت اثر لري. ډېر خلک یي چې هغه د نیکانو خلکو سره ژوند تیر شي خو اثر وانه لي. نوح علیه السلام زوی دی، د پیغمبر زوی دی، اثر یې وانغېست. د لوط علیه السلام ښځه د پیغمبر بیبي ده خو اثر یې وانغېسته. قوم چې څنګه هلاک شو هم ورسره هلاکه شوه. د نوح علیه السلام زوی هماغسې قوم سره غرق شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب او د نبی علیه السلام پرورش یې کړی دی، اثر یې وانغېسته. بیبي اثر واغېسته، بیبي هاجرې اثر اغېستی دی. وی ښه الله ویلي وي او الله لا یضیعنا، الله به مونږ چارې هم ضایع نه کړي. زه په مخه دی ښه، زما په الله یقین دی. واپس راله کېناسته. ابراهیم علیه السلام چې لږ اخوا شو چې د خپل بچی او بیبي ورته نه ښکاري، یو غونډۍ ته وخت او الله ته مخ کړی او ډېر په دردناک اواز د الله نه سوال کوي. قرآن کې الله فرمایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الله په یو دشت و بیابان غیر کاشت علاقه کې الله مخبل بچی پرېښودل، الله اهل و عیال مې پرېښودل، اسم نشته الله. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. الله څوک ولا راوله؟ ما ته خو ستا اډر دی، زه خو دې لاړم شام ته، خو الله څوک ولا راوله؟ پروردګاره یوازې به دا څه کوي دا غریبانان؟ دا پیغله ښځه به څه کوي او دا ماشوم به سره پروردګاره څه کوي؟ ګیله نه کوي الله نه چې ستا په حکم نه د الله په حکم کې رد راولي چې الله ورته دا ځای یاد که دا نه وایي چې خدایا خیر دې لږه ګزاره را سره وکړه، همدې شام کې به اوسم یو بل نه مې داسې یو پرلنګ لرې کړم، یو کور به یوې له جوړ کړم، بل کور به بلې له جوړ. الله داسې نږدې بل کلي ته به بودم چې څوک سړي خو پکې وي که نه. نه نه نه، عشق دې ته وایي چې عاشق ته معشوق وایي دا کار وکړه نو ها چون چرا به پکې نه کوي. عربی کې ورته لیمه وایي، مونږ پښتو کې ولې وایو، ولې به نه وایي. لیمه تأمرونی، دا ولې دا حکم کې دا به نه وایي، ولې دا ولې ټکي پکې نشته. عشقانه بیماری کې ولې ټکي نشته. الله حکم وکړه داسې کوه، ډېره ښه. 2 رکعته مونځ سار کوه، ټیک شوه. ماسپښین یې 4 کوه، ټیک شوه. ماښام یې 3 کوه، ټیک شو. دا پکې نشته چې دا 2 ولې کوم او 4 ولې کوم او 3 ولې کوم. دا الله حکم دی، بس خدای ته پې خوشحاله دی کوم. نو ابراهیم علیه السلام دا ویلی شو، درخواست کولی شو چې الله تا خو ما ته اډر وکړو چې دا دشت و بیابان ته بوځه، پروردګاره دا به څه کوي هلته؟ دا بچې به څه کوي خدایه؟ ما ته دا حکم بدل کوه، لږ نږدې ځای راته وښه چې هلته بوځم چې زه خو له نږدې ځم راځم که نه. نه الله اډر ووایي ډېره ښه ده، راوسته. اوس چې ځي روانېږي، تاسو خپله سوچ وکئ